ډیره محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، نن د روجې کې یو 2 رکعته نفل لمونځ دی چې هغې ته صلات کن فیکون وایي. روژه کې چې کوم انسان دا نفل وکړي دا دومره طاقتور نفل دی چې خپل حاجتونه راکوونکی دی، یعنی خپل حاجتونه ځان ته راکینچ کوي، راکاږي د الله تعالی په قدرت سره، او صرف 2 رکعته نفل دی محترمو. انشاءالله د خپلو مسلو دپاره او د حاجتونو دپاره دا 2 رکعته نفل وکئ. الله جل شانه هم تمام په تمام حاجتونه پوره کړي. 2 رکعته صلات کن فیکون مونځ. کن فیکون محترم یو داسې لفظ دی چې الله تعالی وایي موجود شه، حاجت به موجود کیږي، بیماری به ختمیږي، مقاصد به حاصلیږي. نو لحاظه د روژې په دې میاشت کې خامخا د 2 رکعته نفل د خپلو ځانونو دپاره، د خپلو اهل و عیال او د خپلو پریشانو دپاره خامخا وکړئ. لحاظه د 2 رکعته نفل انشاءالله تاسو خامخا وکئ. الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو قابل قدر مسلمانانو، عزتمندو، الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره که، حاجات هم پوره که. نن یو زمون خاص نفل دی 2 رکعته صلات کن فیکون، او د روژې په میاشت کې چې کوم انسان دا 2 رکعته نفل وکړي په دې طریقه باندې الله جل شانه د حاجتونه پوره کوي، مسایل ختموي، جایز محبت ته ورکوي، نکاح دپاره که څوک کوي، که څوک د قرضونو دپاره کوي، که څوک د لاعلاج بیمارو دپاره کوي، هره مسله ستاسو ده هغه ټولې مسلې به الله تعالی ختمې کړي. نو راځئ دا وظیفه را سره انشاءالله واورئ، او انشاءالله چې ګرانټۍ سره به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي الله جل شانه فضل او احسان سره. محترم مسلمانانو، دې ته وایي صلات کن فیکون. دا یو اسانه طریقه ده، بهترینه طریقه ده. انشاءالله په دې طریقې سره تاسو دا وظیفه وکئ. خو تاسو کو ځان سره دا ویډیو سیو کړه نو ډیره به ښه وي. کو سیو هم نه کړه نه نو ځان سره یو بالپن او یو قلم راواخلئ، یا داسې هم تاسو ته زبانیم انشاءالله یاد شي نو زیره ته ښیمه. صحیح شوه؟ ګوره دا نفل چې تاسو هر ټایم کوئ، صحیح شوه؟ که د تهجدو په ټایم کې کوئ نو ډیره بهتره ده، که د مازدیګر لمونځ نه مخکې کوئ نو هم بهتره ده، که ماسپښین یې کوئ، که ماسخوتن یې کوئ، که تراویح نه پس یې کوئ، به هر کیف هر ټایم تاسو کوئ، خو مکروه ټایم کې یې مه کوئ، مازدیګر نه پس یې مه کوئ، او د اشراق چې کم ټایم کې راخیږي دغه ټایم کې مه کوئ، 12 بجو کې خوشا کې مه کوئ. نور چې کم وختونه تاسو فارغه وي دا 2 رکعته نفل وکئ. او داس چاره دا هم دی وکړو، صحیح شوه؟ نیت به وتړئ 2 رکعته صلات کن فیکون، یعنی 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم، صلات حاجت مونځ کوم. په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبې شریف ولور کړم، الله اکبر، الله اکبر دی وي. صحیح شوه؟ بیا به داسې شروع کړئ، ثنا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صحیح شوه؟ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخره. مطلب د ولد دوالین پورې د په لومبي رکعت کې مونځ وي. صحیح شوه؟ بیا به د ولد دوالین نه پس به 11 پیرې سره د بسم الله قل هو الله احد صورت وي، سره د بسم الله په لومبي رکعت کې به سره د بسم الله قل یا ایها الکافرون صورت وي، سره د بسم الله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یو پیرا شوه. بیا بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. دا 2 پیرا شوه. یعنی 2 رکعته صلات حاجت نیت په وتړئ. لومبي رکعت کې به بسم الله سره قل یا ایها الکافرون صورت 10 پیرې وي. دا صورت چې دا رکعت چې د کله پوره کړو 10 پیرې دي په لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون وي، چې دویم رکعت ته پاڅېدلې بیا بسم الله الرحمن الرحیم وي، بیا به سورت فاتحه وي، الحمد شریف، هغې نه پس ولا الضالین امین چې دی وي، بیا بسم الله الرحمن الرحیم وي، او قل هو الله احد صورت په 100 پیرې وي، 11 پیرې به وي. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الله اکبر، الله اکبر پکې نه وي کفوا احد پورې. بیا به یعنی 11 پیرې به سورت اخلاص قل هو وي. بسم الله به هره پیره کې لومبي کې سر کې وسره وي. صحیح شوه؟
دا نفل ستا پوره شو. دې نفلو نه پس د معمول مطابق خپل هر څه پوره کې سجده به وکړي. سجدې نه پس چې کله ته سلام وګرځې محترم مسلمانانو، نو ته به خالصه مخلصه یوه سجده وکړي. یعنې دا 2 رکعته نفل خو تا وکړه ها. لومبي رکعت کې دی 10 پېرې قل یا ایها الکافرون وي، دویم رکعت کې دی 11 پېرې سورت اخلاص وي. دې نه پس به ته یوه سجده ولګې. دې سجده کې به دا کلمات وي. ښه دا ځان سره لږ یاد ساتئ ها. 10 پېرې به ته دا کلمه وویې. صحیح شوې؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 پېرې ها. درېیمه کلمه ده یې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 پېرې به ده وویې دې سجده کې ښه. 10 پېرې به ده وویې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صحیح شوه؟ 10 پېرې به دا درود شریف وي اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. 10 پېرې به ده وویې. د هغې نه پس به 10 پېرې ده وي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 10 پېرې به ده وویې. 10 پېرې به ده وویې ها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. 10 پېرې به ده وویې. بیا به 10 پېرې ده وي یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام. او په دقه سجده کې به په ګړګړافن یعنې په ژړا او په فریاد او په ډېر زیات توجه دهان سره د الله تعالی نه ته خپل مراد وغواړې چې الله دا وظیفې مې ستا دپاره وکړې. الله دا سر مې ستا په خپو کې پروت دی. الله هغه پورې سر نه چوتم څو پورې حاجت نه یې پوره کړی. الله بیماري دې نه یې ختمه کړي. الله مشکلات نه یې ختم شوي. الله سر نه چوتوم. الله ته په ما باندې رحم وکړي، ته په ما باندې کرم وکړي. الله ستا د ذات نه غواړم. الله انشاءالله دغې طریقې سره دا وظیفه وکړئ. کو چاته دا کلمې نه یادېږي که نه داسې کار وکئ چې کله تاسو دا سجده لګوئ نو موبایل کې ځان ته راواړوئ. صحیح شوه؟ موبایل کې ځان ته راواړوئ نو اسان به شي. ته ګورئ 10 پېرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 پېرې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 10 پېرې اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. 10 پېرې ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 10 پېرې یا ارحم الراحمین. 10 پېرې یا ذا الجلال والإکرام. دا به تش په دې سجده کې ها. نور خو 2 رکعته نفل چې دي هغه مې تاسو ته طریقه وښودله. انشاءالله محترمو دا نفل تاسو وکئ. انشاءالله ګارنټۍ سره الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي. بیماریان هم الله تعالی دفع کوي. دا روژه ده. روژه د فضیلتي روژه ده ښه. دا د حکمتونو روژه ده محترمو. دی کې ډېر زیات حکمتونه پراته دي. الله تعالی دې مو تاسو ته د خپله سیړه بدلې راکړي او زما ستاسو حاجتونه دې پوره کړي. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره.